السلام علیکم زما ګرانو وروڼو، نن موږ ته کوم سید راغلی دی، اقبال سید. نو دا یمو کور ته راغلی دی چې کوم بچي اپریشن و کوم ویډیو مو کړي و، هغه بچي پاره دې موږ 10,000 روپۍ ډونیټ کو. و د مو کازمي کوم چیریټي فاونډیشن دی دې ته راغلو چې مطلب دی مو هغه ویډیو لیدلی دی، هغه دار والا، هغه خوف والا. دې وجې نه مو زړه کې چې خوف تیر شو، مو چې نه خدای ځنه خبرې مو ته وکړي. نو دې وجې نه دا غریب مثلا خپل کور ته زموږ کور ته راغلی، نو پیسې راوړي دي چې دا هغه بچي ته حواله کړي. نو دې بچی کوم میرا کې دی هغه بچي ورته رسولي دي نیمې. نو موږ دعا کوو چې الله دې بچي ته خوشحالي عمر ورکړي، خدای د نوره ترقي ورکړي. نو ګرانو وروڼو، دا فیر به تاسو خپلې څو خبرې وکړي چې دې بچي څه خلته دار والا واقعه ولې ده، څه خلته ویډیو ولې ده پیسې راوستولې. پیر صاحب څه بسم الله الرحمن الرحیم. موږ ته خدا پته نه لګېدله، خدا د موږ سید نجیب ډېره شکریه ده کوو چې سید نجیب غریب خور غریب आवाज وچتوي. دی وجې نه کني موږ ته به څه پته لګېده، هغه ویډیو کړې وه، بیا ما بچي لیدلي وه، هغه ویله چې څه دا غریبان خال دي، مګر 100-15,000 لازره مدد مو وکړو، لږ بل څوک وکړي. نورو خلکو ته مو دا ریکویسټ کوو چې نور خلک هم مدد ورسره وکړي د سید نجیب طرفه، چې مګر د خور غریبانو کاروبار چلیږي. وسلام. نو ګرانو وروڼو، زه تاسو ته یو دا ریکویسټ کوم چې دا کازمي چیریټي فاونډیشن سره भरपूर تعاون وکړئ، ډېر مدد وکړئ. مو د خپل کسو خیل ته خیل مریضان دي، څوک بلډ کینسر مریض دی، څوک بل څه مریض دی، څوک اپریشنو ته دي، څوک څه بیماریو سره مبتلا دي. نو مهرباني وکړئ تاسو موږ سره भरपूर مدد وکړئ، او خاص کر مسافرانو ته مو د هار ته چې تاسو موږ سره ډېر تعاون وکړئ. الله پاک د تاسو ته د خوشحالۍ عمرونه ډېر کړي، خوشحالۍ سره خپل کور ته نصیبونه وکړه. السلام علیکم.